کله موږ څه د ربۍ ژبې کې خبرې کوو د وریځو له خبریا منځ کې رسي که نه څه د وریځو ته سیل شي یارې سړی زه پیر په وریځې ته راځم څنګه بیا یې آتی خو وایي خو مخته د وریځ به ورسره څنګه یې نه پیر ته یوم الاثنین یل شي صحیح ده که یو سړی وایي یارې زه تا ته شا کوم د پنځم په ورځې باندې راتلل غواړم نو هغه د یوم الاربعا یل شي نو ځکه ضروري ده چې د وریځو له نامې هم زده کړو نو اوس ورته غېږ شي اول نمبر وریځ مو سره د چې د خیالي وریځ ده که نه خیالي وریځ ته ویل شي یوم السبت سین با تی سره لیکل شي یوم ټکه ورسره تړي یوم السبت یوم السبت اردو کې ورته ویل شي سنیچر سنیچر ورته ویل شي اردو کې دویم نمبر وریځ چې ده د اتوار وریځ ده لکه نن د اتوار وریځ ده که نه پښتو کې ته ادبار یا مخالخو ده اتوار دې ته په عربۍ ژبه کې ویل شي یوم الاحد د اتوار ورځ ورپسې بله ورځ د هفتې والا ساعته مو پیر ورځې نه یې که نه هغه ته ویل شي یوم الاثنین سې سره لیکل شي سین سره نه ده یوم الاثنین بله ورپسې ده د منګل ورځ منګل ته په عربۍ ژبې کې ویل شي یوم الثلاثا یا یوم الثلاثا سې سره لیکل شي دواړه ځایو کې به سې لیکئ یوم الثلاثا بله ورپسې منګل پسې د پنځم ورځې ورته اردو کې بد یل شي که نه هغې ته په عربۍ ژبې کې یل شي یوم الاربعا یوم الاربعا اربعتن څلور ته یل شي که نه یوم الاربعا کا معنی ہے بد کا دن دې پسې وي د جمعرات والا ورځ هغې ته یل شي یوم الخمیس پنجشنبه یوم الخمیس جمعراتو ته اردو کې یلی شي یوم الاحد ته به چې شي نه یک شنبه یوم الاثنین پیر ته به چې شي نه دوشنبه صحیح شوه یوم الثلاثا ته به چې سه شنبه یوم الاربعا ته یل شي چهارشنبه یوم الخمیس ته یل شي پنجشنبه صحیح شوه ټکو معنی وتې که نه احد اثنین ثلاثا اربعه خمیس اتوار پیر منګل بد جمعرات ته یل شي که نه یوم الجمعه جمعې ته خاص یا جمعې ورځ یل شي که نه یوم الجمعتې ورځو پسې بل شه ده کوم د پخوالي والا سامان ده که نه کور کې مو پخلی کوو شیان استعمالوو کله ورکې چې شوي مثال د چکای رخلو کله ورکې ترموش رخلو کله ورکې چې رخلو څمڅه رخلو دغو شیانو ته ربۍ کې خپلې معنی خیستل شي صحیح ده که نه د کومې کټاوي کې مو دې تاسو خوراک څه پخوو دې ته په ربۍ ژبه کې قدر یل شي قدر معنا کټوه اردو کې ورته یل شي هانډي قدرن غاټ کوب سره لیکل شي صحیح ده مختصر القدوري ته قدوري ځکه یل شي د سړي کټاوې جوړولې که نه ګړې تجارت یې کولو ځنه خالي ځکه ورته قدور یل شي قدرن جمع ده قدور قدوري بل مو سره کور کې د پخوالي والا شاید هغه ته یل شي دیچکي که نه دیګچي کې مو چې کو سامان پخو په اردو کې ورته یل شي دیګچي دیګچي نه ورته یل شي ښه په عربۍ ژبې کې ورته یل شي غلایتن غین سره لیکل شي بیا لام الف لا ده بیا یې ده بیا تی ده ښه ګول تی سره لیکل شي غلایتن معنی دیګچي د کوم دیچکي کې مو کوا پخوو که نه کوا ورکې پخی یا چای ورکې پخی دې ته څه نه یل شي رکوتن رکوتن معنی د چای والا دیچکای صحیح ده چای کی دیګچي چای کی دیګچي خادمو دي تاسو کورو کې د انګیټۍ لګو ژبې موسم کې که نه اندشه ته د ګیس والا چوله یا دې باندې سامان پخېږي که نه دې ته چې شي نیل شي په عربۍ ژبې کې قانون یو خو غاټ کوب سره لیکل شي که نه حتی که قانون نیل شي اصول قاعده هغه ځون ته د واړه کوب سره لیکل شي قانون منه انګیټۍ اردو کې ورته یل شي انګیټي یا چوله صحیح ده چولې ته چې نیل شي قانون